بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. زما عزتمندو مسلمانانو کتونکو ناظرینو زه نن تاسو ته د ګناه کبیره متعلق یو څو خبرې کوم او یو څو کبایر ګناه غټ ګناهونه د هغې تاسو ته ذکر کوم. اول خدا خبره ده چې ګناه وي، ګناه کې وړه او غټه نه، مطلب دا د ګناه نسبت چې کله الله ته وشي، یعنی ګناه معنا نافرمانی کول نه منل، نو د الله وړه خبره نه منل او غټه خبره نه منل دواړه یو شی دی. بس خبره نه منل خبره نه منل ته ویل کیږي. چې د ګناه نسبت بلې ګناه ته وشي نو بیا بعضې ګناه وړه وي او بعضې ګناه غټه وي. نو د ګناه نسبت چې الله ته وشي یعنی د الله نافرمانی کول، نو لږه خبره نه منل او ډیره خبره نه منل دواړه نافرمانی کې او ګناه کې راځي. او چې د ګناه نسبت ګناه ته وشي چې یاره دغه ګناه یې مو کړه او دا یې مو کړه، نو خلک وایي هلکه دا کار یې خو وکړو زه دی خو خیر دی خو دا بل ډېر خطرناک وکړه. نو د ګناه نسبت چې ګناه ته وشي نو بیا پکې صغیره او کبیره شته. کبیره ګناه څه ته ویل کېږي او کم کم کبایر دي؟ احادیث مبارکه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ډیر زیات چې کوم دی نو د هغې مختلفو ځایونو کې ذکر راغلی دی. زه تاسو ته یو څو کبیره ګناهونه دا ذکر کوم. شرک کول، د الله سره په ذات او په صفات کې شریک جوړول دا ګناه کبیره ده. دغه رنګې د والدینو نافرمانی کول دا ګناه کبیره ده. د دروغو گواهی کول گناه کبیره، دروغ ویل گناه کبیره، کنزل کول مسلمان ته سباب المسلم فسق، مسلمان ته کنزل کول دا گناه کبیره، مسلمان ناحق وجل قتل عمد کول، مسلمان سره ظلم کول او ظلمن هغه قتلول دا گناه کبیره، د یتیم مال خوړل گناه کبیره، سود خوړل گناه کبیره، تهمت لګول په یو پاک دامن انسان باندې تهمت لګول گناه کبیره، د جهاد نه تیښته کول گناه کبیره، د بیت الله بے حرمتی کول، د بیت الله بے احترامی کول گناه کبیره، د دروغ قسم خوړل گناه کبیره، جادو کول، سحر او جادو کول گناه کبیره، شراب څښل گناه کبیره. الفواحش ورته ویل کیږي، د ګناهونو جړ او د ګناهونو مور ورته ویل کیږي شراب ته. مونځ قضا کول گناه کبیره، د رحمت الهی یعنی د الله د رحمت او مهربانۍ نه مایوس کېدل دا گناه کبیره ده. او دکرنګې د عذاب الهی نه بې فکره کېدل گناه کبیره، چې غم د سره نه فکر د سره نه، مونځ پسې مونځ قضا کو، تلاوت پسې تلاوت قضا کو، بد نظری کو، غلط اوریدل غلط قتل کو او غم را سره نه چې الله به عذاب را کوي. دغه رنګې څوک وارث د میراث نه محرومول او داغه په میراث باندې قبضه اچول گناه کبیره، دکرنګ احسان زباتل گناه کبیره، بوډا بدکار، هغه بابا او بوډا چې بوډا وي عمر سیوا وي او سره د هغې بدکاري کوي غلط کارونه کوي نو دا گناه کبیره. چغلی کول گناه کبیره، قطع رحمی د خپلو خپلوانو سره تعلقات کټکول او ختمول گناه کبیره،
نجومیانو لتلل هغې ته خپل لاسونه خول د هغې نه معلومات کول دا ګناه کبیره او دکرنګې د غیر الله په نوم باندې منښت او ذبح کول د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې څاروي حلالول دا ګناه کبیره او لواتت کول ګناه کبیره غلا کول ګناه کبیره غصب کول د چانه په غصب او په زور باندې ځمکه جیداد پیسې بل یو څیز چې داغه ملکیت وي هغه په غصب داغه نه اخیستل ګناه کبیره پناب تول کې کمی کول ګناه کبیره صحابو ته کنزل کول صحابو پسې بدر دویل ګناه کبیره دغه رنګې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړول یو حدیث مبارک تا سره تحقیق نشته او ته وایې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې فرمایلی دي دا حدیث مبارک دی نو دا تا ګناه کبیره وکړه په پیغمبر دې دروغ وتړل په دې کې ډېر احتیاط کوه اکثر په موبایلو کې فیسبوک وغیرہ کې بس د ځان خلکو لیکلي فلانې کار کول داسې دی او دا کول دی او دا نه کول دی لاندې ورته چې کوم دی حواله د حدیث ورکړي یا مخکې نه ورته لیکلي آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نو لدې تحقیق کول پکار دی بلا تحقیقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ جوړول دا ګناه کبیره ده رشوت اغستل گناہ کبیرہ علماء پسې بد رد ویل گناہ کبیرہ مردار خوړل گناہ کبیرہ داسې نورم بلای شي دي یو څو کبیره گناهونه ما تاسو سره چې کوم دی دا ذکر کړل الله جل جلاله دې مالا او تاسو له ټولو له توفیق راکړي چې موږ د صغیره او کبیره ټولو ګناهونو نه ځان بچ کو الله جل جلاله دې موږ او تاسو د دې صغیره او کبیره د تمامو منهیاتو نه وساتي